أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ګرانې مینوالو زه ستاسو قرباني مسلمان تاسو ګورئ چمکني ټي وي 22 دسمبر نه په سوکونو کې یو ډېر لوی ایونټ د چمکني چیمپئن لیګ په نوم باندې شروع کېدونکی دی او د دې چیمپئن لیګ چیرمن چې کوم دی افتخار خان موږ سره موجود دی د دې چیمپئن لیګ په حوالې سره به دوی سره یو څو خبرې اترې کوو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. د مسعود خان په ډېره مننه چمکني ټي وي چې تاسو د قیمتي ټایم وویستو دلته کې ما د راغی ډېره مننه. افتخار خان سوکونو کې مخکې هم ډېر لیګونه شوي دي د کرکټ حوالې سره ستاسو په ذهن کې د دې خیال څنګه راغو؟ د مسعود خان به زما خو تقریبا د 2 کالو نه مخکې دا سوچ و چې زه به یو ټورنمنټ به کوم انشاءالله همداسې یو ښه اکټیویټي به ورکوم د خپل کلي دپاره خو زما مصروفیات داسې دي چې زه اوس هم تا ته ښه پته چې اوس دا د ایران او لږ لیټ راځم نو بس ما چوټیانې ما ته نه میلاوېدې خو دې ځله انشاءالله ما مکمل اراده کړې وه چې زه به سوکرونو دپاره یو غټ لیګ به راوړم انشاءالله او دې ځله به هغه زما په قیادت کې به کېږي زه به ایز چیرمین یم او یو غټ چې کوم ټورنمنټ به کوم چمکني چیمپئنز لیګ خو دې ځله زما سره شکر دی ملګري ډېر زیات ولاړ دي سپورټران مې ډېر دي ما سره ډېر ښه ملګري دي او دې کې ما سره د هغې مکمل سپورټ دی د هغه سپورټ د وجې نه چې کوم دی ما یو غټ ټورنمنټ چې کوم دی د هغې انعقاد کړی دی. الله دې کامیاب کړه. او دا راته ووایه وروره چې تقریبا څومره ټیمونه به ستا دې لیګ کې حصه لګېدي؟ دې کې تقریبا 8 ټیمونه دي. دا راته ووایه افتخار خان چې په دې دغه کې لیګ کې دې څومره ټیمونه حصه لګېدي؟ په لیګ کې ما سره چې کوم دی 8 ټیمونه چې کوم دی حصه اخیستې ده دې کې 8 ټیمونه دي ما سره پکې 8 سپانسران دي را سره. ښه دا راته ووایه یو ټول لوی سوال لګی چې افتتاحي تقریب به دې کله او کوم ځای کې به یې؟ افتتاحي تقریب په دې ځله چې کوم دی مونږ په ګراوند کې نه کوو هغه به مونږ چې کوم دی چمکني های سیکنډري سکول کې به کوو چې دا ټورنمنټ د سوکانو دی د سوکانو د خلکو دی نو دې کې ډېر خلک بزرګان دي مشران دي او ماشومان د زیات شوق کوي چې مونږ هم لاړ شو دا سره باندې انجوی کوو وګورو خو اول چې لکه در چا سره خو چې کوم دا وسایل نشته چا سره موټر سایکل نشته چا سره ګاډي نشته نو دې د وجې بیا چې هلته چووا ولا ګراوند یو زموږ د کلین یو سایډ ته دی نو هلته بیا نشي راتلی نو دې د وجې مونږ دا کمیټي دا ټوله فیصله وکړه چې دا سره منې چې کوم دی مونږ په های سیکنډري سکول کې به کوو چې دا ډېر خلک تعداد سره خلک راشي او دا وګوري. دا راته ووایه ستاسو انشاءالله په 22 باندې اوپننګ دی کلر کرکټ مونږ ګورو ډېر وخت نه په سوکونو کې روان دي ستا به څومره کلرفل کرکټ وي؟ کلرفل کرکټ خو داسې یو آغاز شوی او زمونږ دې نه مخکې یو احسان الله ناظم شو چې کله زمونږ سوکونو نایب ناظم نو هغه دا کلر کرکټ سیستم شروع کړی چې هغه ټایم به ټولو ټیمونو یو شان کرکټونه اچول هغه یو غټ ټینډر پاس کړی او سوکونو دپاره د ویلج کونسل په سطح باندې ډېر غټ ټورنمنټ و. احسان الله ناظم صاحب څه تعریف محتاج نه دی یو ډېر زبردست انسان دی د خلکو سوکونو هم ډېر زیات فخم دی ډېرو خلکو حاجي صاحب شهاب حاجي صاحب شو دا شو نو زه هغې وجې نه چې کوم دی دا سیستم شروع شوی دا کلر کرکټ چې کوم سیستم شروع شوی هغه راځو نه بیا یې نه پس لیګونه زموږ کوم کېږي ای کوم دا یو شان ټیمونه چې کوم دی یو شان کرکټونه کلر کرکټونه اچوي دې ځله زما په ټورنمنټ کې چې کوم دی هر یو ټیم خپل خپل کرکټ خوښ کړی دی انشاءالله به هر چا خپل خپل یعنې مزه به وي مزه به انشاءالله ډېره وي. ښه دا راته ووایه د میچونو کې باس ټایم کې دغه هم راځي مسلې مسایل هم راځي نو چې دا مسلې مسایل راشي د دې د حل کولو لپاره تاسو دغه اقدامات کړي مخکې نه؟ جی بالکل دا خو تاسو مانه ښه سوال وکړو د کمیټي چې کوم دی زموږ د ممبران دي انشاءالله ایز کرکټران هم دي او ایز زموږ د کلي ناظمان هم دي عثمان جي چې یو ډېر ښه کلاړي دی سوکانو ډېر ښه کلاړي دی او زموږ هم د کادخیلو نیو کادخیلو ناظم هم دی او خپل ښه کرکټر هم دی او ثاقب افتاب دی دا داسې قسمه وایډ نو بل یا څه لغه راځي نو هغې چې کوم دی کلاړیان د هغې عزت هم کوي کلاړیان هغې پېژني داسې سپانسران هم چې کوم دی هغې پېژني نو هېڅ قسمه څه خبره چې راځي نو انشاءالله هغې به د الله دپاره به چې کوم دی دواړه فیصله کوي او هغه ټیمونو سره به چې کوم دی کیني خبره به ورسره کوي نو انشاءالله هېڅ قسمه داسې مسله به نه راځي په ټورنمنټ کې هغې دواړه به چې کوم دی د کمیټۍ بس مشران به مشران دي حاجي عثمان ثاقب افتاب ای به فیصله کوي بس هغه ټول ټیمونه به مني کلاړیان به مني او ټول به مني. صحیح. افتخار خان په اخره کې به د چمکني ټي وي ناظرینو ته د چمکني چیمپئن لیګ حوالې سره څه پیغام ورکوي؟ زه خپل د ټولو سوکانو خلکو ته وایم کوم د بهر خلک دي دا اوري زموږ د سوکانو چوه ګوجرو ټولو ته وایم چې په 22 تاریخ باندې سرمنۍ ده په ګورنمنټ های سیکنډري سکول کې او ټول راشئ دا یو ښه اکټیویټي ده چې دې نه چې کوم دی دا ماشومان
او دا کم نوجوانان دي نه چې کوم دی یو سبق حاصل کی چې په سوکنو کې دا شی ډېر زیات کم شوی دی نو موږ چې کوم دی زیاتول غواړو موږ چې دا زیات شي زموږ بل نور ملګري زموږ لیګونه کوي نو کال کې یو کېږي نو موږ کوشش دا چې کال کې موږ دوه وکړو چې دا دوه شي څومره چې دا شی زیات وي زموږ په کلي کې نو دا ظاهره خبره ده چې هغه ځای کې به چې کوم دی داسې د نشو تماشو او دې غلط څیزونه به چې کوم دی زموږ دا معاشره پاکه وي زموږ سوکنې به ترنه پاک کړي موږ چې دا کوم ماحول نه سبا روان دی دا نشي تماشې دا آیس شو دا چر شو دا ښه نوجوانان د لاړل خراب شول دې ته نشو تماشو ته واوړېدل یو ښه اکټیویټي به چې کوم دی هلکانو ته به میلو شي ښه اکټیو ته میلو شي سپورټ څیزونه به زیات بشي د خلکو دا توجه چې کومه دا توجه به لوبو ته بشي. ډېره مننه افتخار خان ستاسو ډېره شکریه چمکني ټي وي ته ټایم ورکولو. مینوالو دا افتخار خان چیرمین چمکني چمپین لیګ نو تاسو ته هم دا درخواست دی چې د 22 دسمبر د جمعې پر ورځ د جمعې د لمونځ نه پس په ګورنمنټ های سکول چمکني ته راشئ او دا کلرفل ایونټ دا انجوای کوئ. په دې خبر تاسو انتظار کوم. د الله